بسم الله الرحمن الرحيم. وقد يحذف عامله أي عامل خبر كان وهو كان لا خبر كان وأخواتها، لأنه لا يحذف من هذه الأفعال إلا كان، وإنما اختصت بهذا الحذف لكثرة استعمالها. خجي منگا نهم منصوب بیان کړو مسند خبر د افعال ناقصه د افعال ناقصه د خبر بیان شروع کړو. موږ ولته کې بدره بحث کو. اول بحث کې تعریف د خبر د افعال ناقصه چې دا خبر ته ویل کېږي او جز مسند بوي دو جزء پس دخول یو د افعال ناقصه ونه درې جزء. او دویم بحث کې به د دې اقسام او احکام او شرایط بیان کړیو. نو صاحب کبیر فرمایلیو چې و امره کامر خبر المبتدا، د خبر د کانا او د هغې د اخواتو شان چې دی د پشان د مبتدا د خبر د احکاماتو کې اقسامو کې شرایطو کې هایو مسله پکې بدله ده. کله چې خبر د مبتدا معرفه وي نو تقدیم د مبتدا وجوبي خبر نشه مقدم کوله. او دلته کچره اسم د افعال ناقصه خبر د افعال ناقصه معرفه وا او په دوړو اعراب یا په یو اعراب نه به هم تقدیم د خبر جایز دی. تقدیم د مبتدا نه دی وجوبي. که اعراب منتفی او دوړو کې نو به د غیب شان مسله ده. تقدیم د اسم به وجوبي دی. صبح سو شو دوا دریم بحث کې د حذف بیانو. نو حذف د کان کله وجوبي کله جوازي. نو اول د جوازي بیان کوو. نو فرمایي وقد يحذف عامله، کله کله حذفيږي عامل د خبر د افعال ناقصه. ان اعتراض واردېږي چې لکه حذف د خبر د افعال ناقصه کې صرف د کان جایز دی. حذف د عامل د خبر د افعال ناقصه کې صرف د کان جایز دی، د نور خو نه دی. او دا هو مطلقاً ویل چې د خبر عامل چې دی یعنی افعال ناقصه کې یو عامل یې هغه ته حذفولی شي. دا خو نه ده ټیک. نو علامه جامی جواب کوي چې وایي دلته مراد صرف کانه ده، نور افعال ناقصه نه دي مراد. نو مسله به دا شي چې حذف د کانه جایز دی، نور نه. ولی جایز دی؟ وایي چې دا کثرت استعمال دی. نو که حذف راشي څه فرق نه پرېوځي. خلکو ذهن ځي طرف ته چې هلکه کانه حذف دی. او د نورو استعمال چونکې اکثر نه دی، کو هلته موږ حذف وکړو نو بیا به د چا ذهن دې طرف ته نه ځي چې پلان کې فعل د افعال ناقصه ونه حذف شوی. تاسو پوهېږئ؟ وګورئ لکشان وقد يحذف عامله ای عامل خبر کانا. عامل صرف خبر د کانا یادوما. نو عامل د خبر د کانا څوک دی؟ وهو کانا، هغه صرف کانا دی. اوس پوه شوئ؟ ورپسې څه وایي؟ لا خبر کانا واخواتها، نه عامل یادوما د کانا او د هغې د اخواتو خبر. د کانا او د هغې د اخواتو د خبر مطلق عامل نه یادومه. په دې ترجمه پوه شوئ که نه؟ عبارت به نه لګي ښه، داسې خو ظاهره کې معلومیږي. وکانه لا خبر وکانه، خبر د کانه نه یادومه. نو هلته خبر حذف کې نه ده. خبره د خبر په حذف کې نه ده، بلکې خبره د خبر د عامل په حذف کې ده. نو داسې وشي صرف حذف د کانه جایز دی. لا خبر وکانه واخواتها، نه عامل یادومه د مطلق خبر د کانه او د هغې د اخواتو. د خبر د کانه او د هغې د اخواتو عامل چې هغه مطلق افعال ناقصه دي هغه نه یادومه. اوس صحیح شو؟ لأنه لا يحذف من هذه الافعال الا كان، ځکه نه حذف کېږي د دې افعالونه مګر صرف او صرف کانه حذف کېږي. کانه ولې حذف کېږي؟ وانما اختصت بهذا الحذف، او خاص کړی شوي د کانه په دې حذف سره لکثرت استعمالها. استعمال د کانه زیات دی. نو
مثال اشتري ويو كان في مثل الناس مجزيون بأعمالهم ان خيرا فخير وان شرا فشر ويجوز في مثلها لکبر وګورئ کله چې صاحب د کافي في مثل وي نو پر نوعي ته اشاره وي نو د مثل الذي ترکیب نه هر هغه ترکیب مراد دی توجه چې التا ان راغلی ان شرطیه به دغه نه پس اسم راغلی به فا راغلی به اسم وي ان شرطیه راغلی ورپسې اسم ورپسې فا به ورپسې اسم نو په مثل دغه شان ترکیب کې دوه قصې دي یوه قصه ده چې حذف د کان دا پکې جایز دی او دویمه دا څلور ترکیب هم پکې جایز دی راشه څلور قسمه اعراب ورکول څه دي في مثل الناس مجزيون بأعمالهم خلق د داغو د اعمالو بدلی ملاویږي ان خيرا فخير كخير وخير بي وإن شرا فشر نو فرمائی ويجوز في مثلها او جائز دے بمثل لدغ ترکیب علاکہ کم ترکیب یادے اے في مثل هذه السورة بمثل لدغ سورت دغ سورت مانی منفیگو وهي ان يجيء بعد ان اسم اغدا چراشی بس ان نسوکا اسم ثم فا بیسوک راشی بعد اسم داغینا بس بے اسم ہوئی تیشے پاکی جائز دے اربعت وجوہن سلور اعراب الاکبر گورئی اول تا نصب ورکی دویم طرفا ان خیرا فخیر ان شرا فشر دوالو طرفا ورکا ان خیر فخیر ان شر فشر دوالو تنصب ان خيرا فخيرا دوالو تنصب شو او دا اول برعکس اول طرف ان خير دویم تنصب فخيرا ان شر فشرا دوالو بالمثال جوړیږي تاسو ویږئ کنه څو اعراب جایز څو قسمه اعراب جاری کیږي څلور نو اول ترکیب ته تاسو ګورئ ماته بر ګورئ ان خيرا نو دلتا اصل کې ده ان خیرا ان شرطیه خو په فعل داخليږي نو دا ان خیرا چې تاسو ته کوم ښکاري دا د فعل ناقص او خبر دی او فعل ناقص حذف دی سره د اسم حذف دی دا څه وشي ان خیرا ان کان عملهم ان کان حذف عملهم اسم دی حذف ان کان عملهم خیرا دا خبر دی پوه نه شئ دور بس څه دی فخیر نقول تسلم مبتدا حسب ده فجزاؤهم خير دغه شان بل کې وایا دیم ترکیب سو دوله مرفوع دي ان خير فخير نو ان كان في عملهم خير ان كان مهذب دي في مهذب دي عملهم ان كان في عملهم خير دا به اسم شي د کان د بارا او فی عملیم بخبر شي نو کان سره د خپل خبره بحث کوي او دویم ترکیب کې نو کان فی بیت شو ان خیر فخیر نو فجزاؤهم خیر صرف مبتدا بل تحذف شي دریم ترکیب دواړه منصوب دي ان کان خیرا فخیرا نزلت فکان سره د اسم حذف فی ان کان عملهم خیرا فکان جزاؤهم خیرا او دریم د اول څلورم د اول برعکس ان خیرون دی کنه نو ان کان فی عملهم کان فی عملهم حذف دی او خیرون اسم دی اور پسې خیرا ان کان خیر فخیرا نو فکان جزاؤهم خیر التو کان سره اسم حذف یو دغه منصوب به خبري اور زبی وګورئ نصب الاول ورفع الثاني اول وهو اقوى هذا بطول کې قوي دې کدي کې حذف کم دیکھا ټول کې دا قوي ان كان عمله خيرا ګورا كان حذف دا وعمله حذف دی دا په شرط کې فجزاؤه خير او بجزاء کې صرف لفظ جزاء حذف دی مبتدا نو درې حذف پکې كان عمله او جزاؤه نو شاکی چې څومره حذف کم یا هغه د ټولو نه اعلی هغه د اول صورت دی انور کې څلورو پنځه حذف دی ورته پسې
ونسبهما دویم دا چې دواړه منصوب وي موږ دا دریم جوړ کړی و څه خبره نه ده که خپله خوښه هم د چا راڅه زور نشته دی ونسبهما نحو ان خيرا فخيرا دا به څنګه شي علا معنا ان كان عمله خيرا نو دلته کان سره د عمل دوه حذف په دې شرط کرال فکان جزاؤه خيرا او په جزا کې هم دوه رال یو کان او بل جزاؤه نو دلته څلور حذف شو که ستاسو سوچ وي مخکې کې څو دریو مخکې راځه ورفعهما دواړو طرف ورکي نحو ان خير فخير دا به څنګه وي ان كان في عمله ګوره یو کان حذف دی بل فی دی بل عمله دی درې په شرط کې شو فجزاؤه او جزا کی لفظ جزا مبتدا حذف دی نو دلته هم څو شو څلور وعکس الاول دا اوله کس کا ان خير فخيرا دلته پنځه حذف دي ګوره ان كان في عمله نیو کان دی بل فی دی بل عمله دی دا په شرط کې شو فکان جزاؤه او په جزا کې کان او جزا دواړه دي پنځه شو خیرا پوه شولئ نو وی صاحب د جامع وقوت هذه الوجوه په دې وجوه کې قوي وجه کما ده نو قوت د دې وجوه وضعفها او ضعف د دې وجوه بحسب قله الحذف وکثرته یا په دې اعتبار سره دی چې حذف د چا زیات دی او د چا کم دی تاسو پوه شولئ دا سره یخ کمزیدار یخ کې نه او که نه کور کې چې راځي که نه نو لامبه نو بیا به دیو کې خوب نه درځي واده دې کړی بیا بله لوبه کوه خو لامبه لامبېدو دپاره اسباب جوړوه کمزیدار دا ټکټ کوي ور ولېږه که کم ځای ته ورسېدو کېدای شي هغه کار نه م کوي خو دې نه پسې شروع نه کړي هلکه او که نه جنکۍ چې دي هغه بانجین ګرځوي نه ما نه هلته درس کې ویل داسې به دې غر کړي دي یاره موږ طالبان و غریبانان دي ختم لبوزي ځان سره او دا خیال دی نعتونه دې ورته وایي نعت په بدله کې دي بانجینو کار به طالبان کوي موږ ته خو ښه اسانه ده خو چې خرچې خپلوي نور موږ ورته چې بډې رواني پړانګاني ورته خو چې خرچه چي که نه دا یې خپلوي نو ته هم دا شی شروع کړه پوسټر ولګوه باقاعده وایي موږ ختمونو له بوځئ او د بانجانو کار په موږه وګوره ویجب الحذف کوم ځای ته ورسېدلو اچھا چې ما ویل دریم بحث کې د حذف بیان دی یو جوازي او یو وجوبي و نو جوازي تېر شو وجوبي به کولی چې کله د محذوب په ځای باندې څوک بل هم راغلی صد هم راغلی بیا موږ ویلي که نه حذف وجوبي عوض او معوض دواړه نه جمع کېږي اصل خلیفه نو چې کله د کانه په ځای بل څوک راغلی اوس به وجوبا حذف وي د کانه وګورئ ویجب الحذف حذف عامله حذف کی اشاره وکړه الف لام تاسو ته ښکاري که نه ده دا عوض د مضاف الیه نه دی حذف د عامل د خبر د کانه یعنی کانه یادوي یعنی کانه یادوم په مثل دې ترکیب کې اما انت منطلقا انطلقتو دلته وګورئ مولوي صاحب دلته کانه حذف دی که د انت اسم دی او د منطلقا چې درته ښکاري دی خبر دی اصل کې ترکیب څنګه دی اصل کې دفعه لأن كنت منطلقا څنګه دی د انت منطلقا اصل کې دی لأن كنت منطلقا به بره ګورئ لام حذف شو او دا قیاسي دی که ان او د اننا مخکې کلام راشي حذف دې جایز دی یو نو څه دې جوړ شو ان كنت منطلقا ان كنت به کانا حذف شولو د تخفیف په خاطر باندې او دا كنت کې ته تاسو ته کوم ښکاري ضمیر متصل به منفصل بدل شو نو انت شو انت بیا د کانه په ځای باندې عوض راوړلی شو ما ځکه خو وجوبا حذف د کانه نو ان ما شو بې نون په میم کې مدغم شو اما انت منطلقا پوه نه شولې پې او څوک وایي چې ان كنت منطلقا دی نو که ان شي که نه نو بس همدقه شانې
طریقه رقم شي ویل خو صرف دومره ده چې لام به پکې نه وي حذف د لام مسله بني ورته وګوره ويجب الحذف وحذف عامليان كان في مثل أما أنت منطلقا انطلقت أي لأن كنت منطلقا انطلقت فأصل أما أنت هذه أصل سنجو لأن كنت أما أنت شوك أنا أصل كي لأن كنت بما لأن كنت بحذفت اللام لام لرشو أن كنت شو قياسا ثم حذفت كلمة كان حذف الشولا نبي اختصار بغرض نو د تسرت شو نو فانقلب بدل شو الضمير المتصل منفصلا نو انت تجول شو بے وزیدت لفظة ما راول الاشول بعد ان بزدان في موضع كان بزي عوزن عوز تاغي کی عوزنن هاتاغي پا کی بے ادغمت النون في الميم نون بميم کی مدغم شو اگر سرے جسنگ باغو کی مدغم کی گی ایجی وفق شو وفقي الخبر او خبر باقي بعد شبه فالحال بني فصار اما منطلقا انطلقت وهذا على تقدير فتح الحمزه دا ان امي ویلو کنا وما على تقدير كسرها ان کشي نو بس مقلو بعد صرف لام بګی نشتا كان حذف شو ما راوړل شو ادغام شو او تب وان تبدل شو فالتقدير إن كنت منطلقا انطلقت فعمل به بديك عمل وشما وعمل بالأول سنجبا مفتوحة كشوه من غير فرق إذ فرق بجنشت سرب يو إلا أصف اللامي ولإذ لا لام فيه زك بديك لام نشتا واقتصر المصنف على الأول اعتراض شدوار تركيبون جائز دا أنا ودا إن مصنف سرب أن ولي ذكر قويجيا مشهور كان يار مشهور خوبا خيل ساتي وكما دي لأنه أشهر ذكا مشهور اسم إن وأخواتها بروغري جي ديكي دلسم منصوب بيان دي إن وداغي دا أخواتو دا اسم نو دا حروف مشبه بالفعل اسم منصوب خبر ختمة بس تعريفي كو او مختصر والأحكام بيانو وقشه وتا تعريفي دا دي دا اغا مسند الیه تویلی کیگی یو جز چه دا با مسند الیه وی دو جزا پس دخولو دا احدی حروف مشبه بالفعلو ندری جزا تو کم بیان شو دا اغا اسم تویلی کیگی که مسند الیه نوی دم سیده اغا اسم تویلی کیگی یو جز چه دا با مسند الیه وی دو جزا پس دا یو دا داخلی دلو دا حروف مشبه بالفعلو ندو جزا شو دری بس دای تعریف شو پوه شوی پی وګورئ نور بیان را روان دی کما دی اسم ان واخواتها وستعرفها في قسم الحرف ان شاء الله تعالى حروف مشبه بالبتر خیر سرا قسم د حرف کې و پیجنی الته بیان راځي هو المسند دلته تعریف کی هو المسند إليه هو دا غي سمد يو جز چه مسند إليه بوي دو جزا بعد دخولها پس دخول لغرب مشبه بالفعلونا پس دخول دا إنه دا غي دا خواتونا خیلم دے کنا نلک طول و بیوزل داخلی کا غي تراز دینا مانا یو داخلی کا مضاب پکی پڑ دے کنا بعد دخول إن و إحدا أخواتها ورسید لے پی مثالی إن زيدا قائم اعتراض زبا یو ترکیب در وخیما اغا د حروف مشبه داخل حروف مشبه بالفعل داخل دلو نفس مسند الیه وی به به اسم نوی ده کم ترکیب ده لکا ان زیدن ابوه قائم توجه جی ان زیدن یور بس سره ابوه دلته دا ابوه تاسو تخکاری مسند الیه دا او قائمون خبر ده او په شریک دواړه به د ان د لپاره خبر ده خو بهرحال ابوه مسند الیه مبتدا ده او قائمون والله نو ګورې دا مسند الیه ده او بعد دخول هم د ان نه پسم ده او سره د دینه ده خو سم نه ده نه پیږي نو موږ پرون جواب کړو بل پرون څه ویلو د بعدونه مراد څه ده دوه جواب هم کړو چې مسند الیه به د دخول نه پس وي چې کوم د مخکې نه مسند الیه غنه یادو خبر ختمه او دویم ته مراد څوک دی عمل له اثر دی اثر چې اثر یې کړی خیرم دې کنه
لفظن وی امانن مخکې راځي خجی وبما عرفت معنى البادیه او هغه چې تاسو پیژندلې و معنی د من معنى البادیه معنی د بادیت د پیژندلې او به د دخول فيما سبق کی نو دغه شی چې اندفاع د دفقي انتقاد هذا التعريف ما ته دل د تعریف دلته هم دا تعریف د بدی مثال ما شي دم د فقيه غزړه خبره یعنی هغه د بار جواب د دې د بار غزړه خبره جواب دی کم ترکیب کی بمثل ابوه کی رواله فی ان زیدا ابوه قائم المنصوب الى التي پوهه نشولې به